اول حق د چا دی د بچی دی په پلار باندې بیا د پلار حق دی په بچی باندې نو د والدین حقوق خو ما ډېر زیات بیان کړي دي انشاءالله را روان دي بیا به هم بیانوم چې د پلار حق په شریعت کې څه دی د مور حق په شریعت کې څه دی خو د بچو حق ډېر کم بیانېږي چې آیا د دې بچي حق شته په شریعت کې که نشته دی نو اول حق د بچی درته ما دا ویلو چې دا چې د پلار به د داسې ښځې سره نکاح کوي چې سبا یې بچي ته څوک پیغور ورنکړي نور د بچي حق دی د نیکعمله ښځې سره نکاح کول د یوې ښې ښځې سره نکاح کول دا د بچي حق دی ځکه کو چېرته دا پلار د خپل خواهش ته پوره کولو دپاره د یوې بدعملې ښځې سره د یوې بدکارې ښځې سره نعوذ بالله نکاح وکړي سبا به خلک بچي ته پیغور کوي که نه کوي چې ته خو د پلانکۍ ښځې زوی یې نو دا حق د بچي پلار ضایع کړی دی چې د نیکعمله ښځې انتخاب نه دی کړی د خپلې نکاح دپاره دویم حق د بچی درته ما ویلو دا دی چې کله دی د مور په ګېډه باندې شي نو دا مور او پلار به د ده دپاره د دعاګانې غواړي الله موږ له بچی راکه خو نیکعمله او صالح بچی راکه دا هم د بچی حق دی چې د کمې زنانه په ګېډه باندې ماشوم دی او دا د خپل ماشوم دپاره دعاګانې نه غواړي دې زنانه د بچی حق ادا نه کو کم پلار دی هغه ته پته ده چې زما بیبي په امید سره ده او د هغې په ګېډه باندې ماشوم دی او دا پلار د دې بچي دپاره دعاګانې نه غواړي د مانځه نه وروستو دې پلار د بچي حق ضایع کړی د بچي حق یې نه دی ادا کړی لږ سوچ کول پکار دی که نه دي کول پکار دي مثلا څوک خبري دا د بچي حق دی حق چې دې ټیم کې به د الله نه دعاګانې غواړي الله بچی راکا نیکعمله راکا صالح بچی الله راکا دا دعا به ورله غواړي بل حق د بچی په مور او پلار باندې دا دی درته ما په تېره جمعه کې دا ویلي چې ښایسته نوم دی ښایسته نوم بچی پیدا شو حدیث مبارک کې راځي وی هر انسان بل انسان ته ډالۍ او تحفه ورکوي پلار چې خپل بچی ته اول تحفه اول ډالۍ ورکوي هغه ښایسته نوم دی هغه څه شی دی ښایسته نوم دی نو دا پلار به دې بچي ته نوم دی د شریعت موافق نوم به ورته ږدي د صحابیاتو نوم به ورته ږدي کو جینۍ ده او د صحابه کرامو نوم به ورته ږدي کو الګ دی د پیغمبرانو د نیکانو د صلحو خلکو نوم دی ورته کېږي ځکه د نوم په مسما باندې اثر وي د نوم په دې وجود باندې اثر وي اثر نو ښایسته نوم ورته کېده بل حق درته ما یاد کړی و د بچي دا دی چې د کم پلار وس کېږي کو الګ ته د هغه د طرف نه عقیقه دې وکړي دوه ګډان یا دوه چیلي دې حلال کړي او کو جینۍ ده نو یو ګډ یا یو چیلې دې حلال کړي او بیا بل حق د بچي چې که نه هغه د بچي ښایسته تربیت دی څه شی دی نو په دې درته ما په تېره جمعه باندې ښه تفصیلي خبرې کړې دي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی په میدان محشر کې به د ټولو نه سخت عذاب بدترین عذاب هغې مور ته میلاویږي هغې پلار ته میلاویږي کم مور کم پلار چې خپل بچي ته قرآن نه وي ښودلی کم مور او کم پلار خپل بچي ته حدیث نه دي ښودلی کم مور او پلار خپل بچي د قرآن او د حدیث نه دي خبر کړي په میدان محشر کې به د ټولو نه سخت عذاب دغې مور او پلار ته میلاویږي او ټول خلک به یې پېژني چې دا هغه مور او پلار و چې د بچي د ډاکټرۍ فکر یې کو خو د بچي د دین فکر یې نه کو دا هغه مور او پلار دی ښایسته تربیت دا د بچي په مور او پلار باندې څه شی دی حق مسله دا ده که نه چې ډاکټر به ترېنه جوړ کړي انجینیر به ترېنه جوړ کړي ملیشا ته دوبۍ ته امریکې ته به یې ولیږي ښې پیسې به ګټي بیا دې پلار ته پلار نه وایي پلار ته پلارو